أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د خلفاء الراشدین د سیرت دریمه پته. محترم ورونو، په تیره دوهمه پته کې موږ هغه حالات بیانول چې د مرتدانو یوه ډله مدینې منورې ته د دې دپاره راغله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه د زکات معافیدل وغواړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی غوښتنه ونه منل. نو د مرتدانو هغه راغلې ډله چې د عبس او زبیان و قبیلو ته بیرته ورغله ورته ویې ویل: ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو زموږ غوښتنه ونه منل او مدینه منوره د خلقو څخه خالی ده. نو د حملې دپاره مو دغه وخت او فرصت دی، هلته هیڅوک نسته. هغه د مرتدانو لشکر هم مخ پر مدینه منوره د حملې او جنگ دپاره حرکت وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوهېدی که چیرې دی د هغو د راتګ په انتظار وي او هغه لشکر راسي مدینه منوره نیولی سي، نو یې ډېر ژر د هغه پاته کسانو څخه یو کوچنی لشکر جوړ کړي. د عبس او زبیان و طرف ته ورهي سو. تر دغه وخته هغه قبیلې و مدینې منورې ته دونه رانږدې سوي وې چې د یوې ورځې مزل یې ترمنځ پاته و. او دا معلومه خبره ده چې عبس او زبیان هیڅ فکر نه کاوه چې پر موږ د مسلمانانو له طرفه حمله وسي، ځکه مدینه منوره د خلقو څخه خالي ده. خو ناڅاپه او د هغو په بېخبري کې دغه کوچني لښکر حمله پر وکړه. هغو په تېښته شروع وکړه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په پسې دی څو وذل خوشب ته ورسېدل. که څه هم دغه د عبس او زبیان لښکر و مدینې منورې ته ډېر ورنږدې سوی و، تر داسې اندازې چې د یوې ورځې د مزله پر اندازه لار و مدینې منورې ته پاته وه. خو د دغې ناڅاپه حملې په سبب د مرتدانو لښکر بیرته په تېښته پر شا ولاړی. کفار چې ذوالخشب ته ورسېده هلته یې خیمې ودرولې او ځانونه یې د داسې جنگ دپاره تیار کړه چې مسلمانان د دوی تعقیبول پرېږدي. نو یې څه وکړه؟ د اوبو خالي ژیان یې واخیسته او ویې پړسول. ژی خو پېژني، ژی چې جمع یې ژي او ژان ده، داسې شی دی لکه غړکه، خو په غړکه کې شلومبې وي او په ژي کې اوبه اچول کېږي او دغه دواړه د پسو د پوسته څخه جوړېږي. نو دغه کفار لوړ غونډیو ته وختل. کم وخت چې د مسلمانانو لښکر ورنږدې سو، دوی دغه پړسولي ژیان پر راغورځول. هغه ژي مخ پر کښته راګېلېدل او د راګېلېدلو سره یې د بهارې کاوه لکه ډولونه. د دغو آوازو په واسطه د مسلمانانو اوښان وتورېدل، یوې او بلې خوا ته یې ځغستل او بیرته د مدینې منورې پر خوا ولاړل. دغه کوچنی لښکر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وپاشل سو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته ولاړی
او د دوهم وار دپاره بیا مسلمانان سره یو ځای کړه او ډیر ژر یې لښکر جوړ او منظم کړي او د دوهمې حملې دپاره د کفارو پر طرف ورهي سو. دلته باید موږ د صدیق رضی الله تعالی عنه و قوت او شجاعت ته متوجه سو. دا هغه ډیر خطرناک موقف او حالت دی چې د اسلام په تاریخ کې پر مسلمانانو تیر شوی دی. که د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جرأت او مړانه، همت او شجاعت نه وای، اسلام او مسلمانان به ختم سوي وای. خیر، مسلمانانو پر کفارو دوهمه حمله وکړه او کفار بیا په تیښته شروع وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچني لښکر سره په پسې دی څو کفار وذل قصته چې د مدینې منورې څخه د درو ورځو مزل دی ورسېدل. مسلمانانو ذل قصه ونیول او نعمان ابن المقرن رضی الله تعالی عنه یې پر ذل قصه حاکم پرېښاوه او په خپل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه کوچني لښکر سره په کفارو پسې دی څو کفار یې زبیان هغه د دوی وطن ته ورسول او زبیان هم مسلمانانو فتح کړي. د کفارو هغه لښکر ته ماته او شکست ورکړه چې د مدینې منورې د نیولو دپاره راغلی و او قریبه وه چې مدینه منوره ونیسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته مدینې منورې ته راغلی. دغه د کفارو د لښکر د شکست خبر شاوخوا په منطقه کې نشر سو. هلته ډیرې داسې قبیلې وې چې پر مدینه منوره د حملې اراده درلودل، مګر د دغه خبر په نشرېدلو سره چې مسلمانانو سره د دې چې د اسامه لښکر د مدینې منورې څخه وتلی دی، د عبس او زبیان قبیلو ته ماته او شکست ورکړ. دا داسې معنا لري چې اوس هم په مدینه منوره کې لویه او قوي قوه موجوده ده، خو په حقیقت کې په مدینه منوره کې قوه نه وه، بلکې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همت او شجاعت، پوهی او حکمت وو چې ډیر ژر یې په یوه کوچني لښکر پر دشمنانو حمله وکړه. دغه د ده رضی الله تعالی عنه حمله د دې سبب سو چې اسلام او مسلمانان یې وساتل. هغه نورو قبیلو چې د مدینې منورې د حملې اراده یې درلودل، هغه اراده یې پرېښول او مدینه منوره بیا هم حاکمه او محفوظه پاته سوه. د مسلمانانو علما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه موقف او دریځ په باره کې چې د مرتدانو سره پر جنگ ټینګار کاوه او بې له زکاته یې لمونځ نه قبلاوه، وایي که په اسلام کې دوه شدید او سخت دریځونه او موقفه نه وای، اسلام به هم لکه نور آسماني ادیان اړول سوی دین وای. هو، داسې ډېر ځایونه شته چې مسلمانان د اسلام څخه اوښتي او منحرف سوي دي، مګر زموږ خبره په خپله په اسلام کې ده. نو علما وایي دوه دریځه دي، که دغه دریځونه نه وای په خپله اسلام به اړول سوی وای، یعنی اسلام به موږ ته په هغه ډول او شکل نه وای را رسېدلی کوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راوړي او بیان کړی دی. چې یو دریځ یې د ردت په موضوع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او ټینګار دی. که د ده رضی الله تعالی عنه دغه سخت او شدید دریځ نه وای، موږ ته به داسې اسلام را رسېدلی وای چې په هغه کې به زکات نه وای، نو دا هغه شی وو چې په خپله اسلام به اړول سوی وای. او بل دریځ د امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه دریځ دی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په وخت کې د ځینو مفسدینو خلقو له طرفه داسې ویل کېده چې قرآن مجید مخلوق دی، او د وخت پاچا هم د دغو مفسدینو د قول تایید کاوه. د وخت ټول علما په دغه موضوع کې یا چپ وه، یا یې دغه قول مانه، یا د حکومت له طرفه بندیان وه. یوازې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پاته و چې د دغه قول په ردولو کې سخته مبارزه وکړه.
کدی هم دغه قول ته تسلیم شوی وای، هم به اسلام اړول شوی وای او هم به موږ ته ګډه وډه عقیده را رسېدلې وای. نو دغه هغه لوی او مهم دریځونه دي چې اسلام د اړولو څخه په ساتل شوی دی. د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ لشکر په تګ او راتګ کې 40 ورځې تیرې کړې. اسلامي لشکر 40 ورځې وروسته بیرته مدینه منورې ته راورسېدی. د اسامه لشکر په دغه موده کې وکولای شوای چې پر قزاعه حمله وکړي، بندیان ځینې راولي او غنیمتونه ځینې راوړي او بیرته هم صحیح سالم راسي. دغه د اسامه رضی الله تعالی عنہ د لشکر خبر نشر سو او خلق پوه سوه چې اسلام او مسلمانان اوس هم یوازې دا نه چې قوي دي بلکې تر هر وخت قوي دي. کوم وخت چې د اسامه رضی الله تعالی عنہ لشکر را ورسېدی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې دغه لشکر دی په مدینه منوره کې پاتې سي، آرام او راحت وکړي او په خپل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ذل قصه و طرفته کوم چې هلته نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنہ امیر پرې شو رئیسو، هلته خیمه ودرولې او ټول هغه خلک چې پر اسلام پاتې و راوي غوښتل چې د سره یو ځای شي. خلقو هم پراتک شروع وکړه. د مکه مکرمه څخه د طائف څخه خلق ورتله. په نور جزیره العرب کې چې څوک پر اسلام پاتې و ټول وذل قصته ورغله او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د لشکر په جوړولو شروع وکړ. لشکر په لشکر پسې جوړوي. هر لشکر چې به جوړ کړي هغه به د مرتدانو و طرف ته لیږي. کوم وخت چې به نور نفر سره یو ځای شو د هغو څخه به بل لشکر جوړ کړي او وبه یې لیږي چې په نتیجه کې د ذل قصه څخه 11 لشکرې ولېږلې. د اول لشکر مشري او قومنداني د خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه پر غاړه و او دغه لشکر یې د طلیحه ابن خویلد الاسدی و طرف ته ولېږي، هغه چې د نبوت دعوه یې کړې وه. ځکه د طلیحه سره ډېرې قبیلې یو ځای شوې وې او د هغه څخه د ډېر خطر امکان موجود و او د طلیحه ځای د مدینې منورې څخه ډېر لرې هم نه و. تر مسیلمة الکذاب او اسود العنسی نږدې و. څرنګه چې د اول خطر امکان د طلیحه له طرفه څخه ډېر و، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم په دې شروع وکړه او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته یې وویل که د طلیحه څخه فارغ شوې د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ شه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې د خالد ابن ولید د لشکر د جوړولو څخه فارغ شو، دوهم لشکر یې د مسیلمة الکذاب و طرف ته ولېږي چې مسیلمه هم هلته لوی لشکر جوړ کړی و. 40,000 نفره ورته راټول شوي وو چې دا هم د مسلمانانو دپاره یو لوی خطر بلل کېدی. دغه لشکر چې د مسیلمه و طرف ته ولېږل سو، مشر او قومندان یې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه. د مسیلمه سره خپل قبیله بنو حنیفه ملګری وه چې د استوګنې ځای او وطن یې یمامه و. یمامه د نجد شرقي طرف دی او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه لشکر ته وویل چې پر جنگ تلوار مکوي، ځکه دغه ستاسې لشکر د مسیلمه د جنگ دپاره پوره او کافي نه دی. تاسې هلته انتظار باسئ، زه نور کومک هم درلیږم. دې لشکر هم د مسیلمة الکذاب پر طرف حرکت وکړي. کوم وخت چې د دریم لشکر شمیر پوره سو، پر دغه دریم لشکر یې شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنہ امیر مقرره کړي او امر یې کړي چې د عکرمه کومک ته ولاړ شه. نو شرحبیل هم د مسیلمه پر طرف رهي سو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بل څلورم لشکر د مهاجر ابن ابي امیه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ جوړ کړي او دغه لشکر یې په یمن کې د اسود العنسی و طرف ته ولېږي.
خو په خپل اسود العنسی په دغه وخت کې چې دلته د هغه د پاره لشکر جوړیږي هلته په یمن کې ووژل شو یا وژل شوی وو مګر د هغه فوج او لشکر موجود وو نو مهاجر رضی الله تعالی عنه د هغو و طرف ته حرکت وکړي کوم وخت چې پنځم لشکر جوړ شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه پنځم لشکر امیر حذیفه ابن محسن رضی الله تعالی عنه وټاکي او د دبا و طرف ته ولېږي دبا په امارات یا عمان کې د یوې منطقې نوم دی چې مسقط ته نږدې ده چې هلته هم کفارو د ذیلقید په مشرۍ د مسلمانانو د جنگ د پاره یو لوی لشکر جوړ کړی و چې دغه ذیلقید هم د نبوت دعوه کړې و ورونو دغه لشکرو د لېږلو څخه دا معلومه سوه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول په هغو کسانو شروع وکړه چې د نبوت دعوه یې کړې وه چې هغه کسان طلیحه الاسدي مسیلمة الکذاب الاسود العنسی او ذوالقید دي دغه څلورو نفرو د مرتد کېدلو سره سره د نبوت دعوه هم کړې وه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه تر هغو مرتدینو چې زکات یې نور کاوه په دوی شروع وکړه ځکه د دغو خلقو کفر هم اشد و او خطر یې هم زیات و نو ځکه اول شروع هم په دوی سره وسوه تر دوی وروسته یې شپږم لشکر د عرفج ابن حرثمه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ جوړ کړي او د حضرموت و طرف ته یې ولېږي اووم لشکر یې د سوید ابن المقرن رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تهامة الیمن و طرف ته ولېږي اتم لشکر یې د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بحرین و طرف ته ولېږي د بحرین څخه هغه لوی او پراخه بحرین مقصد دی چې مخکې مو درته وویل نهم لشکر یې د طریفه ابن حاجر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بنو سلیم او حوازن و طرف ته ولېږي لسم لشکر یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قزاعه د قبیلې و طرف ته ولېږي چې د قزاعه قبیله د روم و طرف ته ده یولسم لشکر یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ په خپله د روم و طرف ته ولېږي ځکه د قزاعه قبیلې چې د اسامه د لشکر څخه ماته وخوړه نو یې رومیان د مسلمانانو و جنگ ته راپارول او اوس ویني چې هلته په خپله په جزیرة العرب کې هم ردت په وجود راغلی دی خلق د دینه اوښتي دي غواړي چې دغه بحراني حالت څخه نور هم ګټه واخلي قزاعه خو په خپله ماته او شکست خوړلی وو نو اوس یې د انتقام او بدلی اخیستلو دپاره په روم کې هغه نصارا عرب او په خپله هرقل د مسلمانانو د جنگ دپاره هڅول دلته مسلمانانو ته دا خبر رسېدلی وو چې هلته رومیان او قزاعه لشکرې جوړوي نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه دوه لشکره چې یو یې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر وو او بل یې د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه لشکر وو د روم او رومیانو و طرف ته ولېږل چې هغه منطقې تر نظر لاندې ونیسي او ویې ساتي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغو لشکرو و هر قومندان ته دوه لیکه ورکړه چې په یو لیک کې په خپله و دغه قومندان ته اوامر او لارښوونې لیکل سوي وې او په دوهم لیک کې د هغې منطقې چې دوی ورتله و عامو خلقو ته که مرتدین وه که پر اسلام پاته خلق وه نصیحت او لارښوونه وه څرنګه چې دغه لیکونه ډېر عظیم د معنا ډک او د اهمیت وړ لیکونه دي نو دا ښه بولم چې د دغو خطو ترجمه او مضمون درته بیان کم ځکه په دغه خطو کې یا په دغو لیکونو کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حکم کولو منهج او طریقه یا په اوسنی اصطلاح سره ختمه شي او د خپل قومندانانو او رعیتو سره معامله موجوده ده هغه لیکونه چې د امیرانو یا قومندانانو د پاره لیکل شوي وو
که څه هم و هر یوه ته جلا جلا لیکل سوی و، خو تقریبا د ټولو لیکونو مضمون یو دی او هغه لیکونه په داسې ډول سره و: بسم الله الرحمن الرحیم. دغه لیک له طرفه څخه د ابوبکر خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فلانی ته د فلانی پر ځای به د هغه قومندان نوم لیکل سوی و. عهد او وعده ده. څرنګه چې ما لیږلي دي هغه څوک چې ما استولی دي د هغو خلقو د جنگ لپاره چې د اسلام څخه رجوع کړی ده. دغه لیږل سوو خلقو یعنی ټولو قومندانانو زما سره دا وعده کړې ده چې په ټولو کارو کې به په پټه او ښکاره تر کومه ځایه چې په وسه یې پوره وي د الله جل جلاله د امر اطاعت کوي، او ما دوی د هغه چا سره په جهاد کولو امر کړی دي چې د الله جل جلاله د لارې څخه اوښتي دي، د اسلام څخه اوښتي دي او د شیطان و عمل ته رجوع کړی ده. نو اولا به دغه خلک په اسلامي بلنه و حق لارې ته رابولي. که هغو دغه د دوی دعوت قبول کړي نو دې یې پرېږدي. ورونو، تاسې ولیده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او مسلمانانو مقصد جنگ او غنیمتونه نه وه، بلکې د دوی یوازینی مقصد د اسلام نشرول و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم په خپل لیک کې زیاتوي: او که مرتدینو دغه د دوی دعوت نکړي قبول، نو به دوی تر هغو جنگ ورسره کوي څو چې اسلام ته تابع کیږي. کله چې دغه مرتدان اسلام ته تابع سوه، بیا به یې په هغو شیانو خبر کې چې د دوی پر موږ حق دی، او په هغو شیانو به یې خبر کې چې پر دوی یې کول لازم دي. هغه چې پر دوی دی هغه به کوي، هغه چې د دوی حق دی هغه به ورکول کیږي، او دوی به مسلمانان د اسلام د دشمنانو د جنگ څخه نه منع کوي. تاسو پوهیږئ چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلیفه اولنی لیک دی چې په هغه کې د ده او د ملت ترمنځ حقوق او اړیکې ښوول کیږي. هر جمله یې د فکر کولو او تدقیق وړ ده چې د حکومت څه مسؤلیت دی او ملت په څه شي مکلف دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم په خپل لیک کې زیاتوي: که چا د الله جل جلاله امر قبول کړي او هغه ته تابع سو، دغه اطاعت یې قبلیږي، او د دغو کسانو به د خیر په کارو کې کومک کیږي، او د هغو کسانو سره جنگ کیږي چې یو وار یې پر الله او اسلام اقرار کړی وي او بیا منکر سي. که چا دغه دعوت قبول کړي، پر هغو د جنگ او تجاوز کولو اجازه نشته، او الله جل جلاله به بیا د ده سره هغه د ده د زړه د حال حساب کوي. یعنی د انسانانو په دننه زړو موږ کار نه لرو، موږ د دوی پر ظاهري حالت معامله ورسره کوو. نور هم په خپل لیک کې زیاتوي: که څوک دغه الهي دعوت او دین نه قبلوي، هر چیرې چې وي وژل کیږي. الله جل جلاله د هیڅ چا څخه بې له اسلامه بل شی نه قبلوي. که چا اسلام قبول کړي او پر هغه اقرار وکړي، ځینې قبول دي سي او کومک دی وسی، او که چا د اسلام سره جنگ کاوه او الله جل جلاله څوک پر قادر او مسلط کوي، ودې وژني په هر ډول مرګ سره، په اسلحه، په اور او بل هر شي سره، او بیا دې د دوی مالونه تقسیم سي، خمس یا پنځمه حصه دې موږ ته راوړل سي. تاسو پوه سواست چې د مرتدانو سره د کفارو معامله کیږي، غنیمتونه یې 4 حصې ولښکر ته ورکول کیږي، او 5مه حصه یې د بیت المال ده. په دغه لیک کې قومندانانو ته د خپل لښکر یا جهادي ملګرو په باره کې هم لارښوونه کړې وه او ورته لیکلې وه: خپل ملګري باید د تلوار او فساد څخه منع کړي، او کفار باید د دوی وسپو ته ورداخل نشي، ترڅو چې خلک ښه ونه پیژني چې دوی څوک دي. خپلو سپو ته یې مه پرېږدئ، ځکه چې هغه د کفارو جاسوسان نه وي،
او بل د مسلمانانو پر لشکر به شفقت او مهرباني کیږي. د تګ او اړولو په وخت کې به د دوی د حال خبر اخیستل کیږي. ځینې به تر ځینې نورو تلوار نه کوي. او بیا یې مسلمانانو ته په خپل منځ کې د ښه ملګرتیا، یو د بل سره پستې خبرې او تحمل، وصیت او نصیحت کړی و. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له طرفه و خپلو قومندانانو او لښکر ته لارښوونه او هدایات و. همدارنګه د هرې منطقې و مرتدانو ته هم خطونه لیکلي و چې هغه لیکونه عام او د منطقې و ټولو خلقو ته و. هغه خطونه په داسې ډول سره لیکل شوي و: بسم الله الرحمن الرحیم، د ابوبکر خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه و هغه چاته چې زما دغه لیک ورسیږي، که خاص وي که عام، که پر اسلام پاتې وي او که رجوع ځینې کړی وي، سلام علی من اتبع الهدى، او پر هغه چا دې سلام وي چې پس له هدایت څخه یې و ضلالت او گمراهی ته رجوع نه ده کړې. الحمد لله الذي لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. پر هغه سمي ایمان راوړی دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوړی دی. اما بعد، بشک چې الله جل جلاله لخپل طرفه وخپل مخلوق ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول را لېږلی دی چې بشیر او نذیر دی، او خلق د الله جل جلاله و عبادت ته وربولي، روښانه څراغ او لارښوونکی دی چې ژوندي انسانان وبېروي، او د الله جل جلاله وعده او قول پر کافرانو ثابت او یقیني کی. الله جل جلاله و هغه چاته حق لار ورښولې ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې قبول کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله په امر هغه کسان وهلي او وژلي دي چې د ده علیه الصلاة والسلام و دعوت ته شاور ګرځولې وه، تر څو چې که خوښ و که ناخوښ د اسلام تابع سوه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه وپات سو چې د الله جل جلاله امر یې عملي کړي، امت ته نصیحت وکړي، هغه چې پر ده علیه الصلاة والسلام و هغه یې ادا کړه. او الله جل جلاله دغه د ده علیه الصلاة والسلام د وفات مسئله مسلمانانو ته روښانه کړې ده او فرمایي: انک میت و انهم میتون، یعنی بېشکه چې ته مرې او دوی هم مرې. بېله الله جل جلاله بل هیڅوک پاتې کېدونکی نه دی. او بیا الله جل جلاله فرمایي: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، تر تا د مخه موږ هیڅ انسان ته همیشه ژوندي پاتې کېدل نه دي ورکړي یا مو نه دي ګرځولي، نو که ته مړ سې آیا دوی تل پاتې کېدونکي دي؟ او بیا الله جل جلاله مؤمنانو ته فرمایي: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مگر د الله جل جلاله یو رسول دی، خامخا یا په تحقیق تر ده د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مړ یا شهید کړل سي نو تاسې بیرته پر شا خپل کفر ته ورګرځئ؟ یعنی دا نه ده صحیح، ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی، او هر څوک چې بیرته واغه خپل کفر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي، او الله جل جلاله به ډیر ژر و شکر کوونکو بندگانو ته د خیر جزا او بدله ورکړي.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نور هم لیکلی و که چا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه هغه علیه الصلاة والسلام وفات سو او که چا د الله جل جلاله هغه چې یو الله دی او شریک نه لري عبادت کاوه هغه الله حاضر او ناظر دی حی او قیوم دی همیشه موجود او ژوندی دی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعني الله نسته هیڅوک لائق د عبادت مگر همدغه الله د عبادت وړ او لائق دی چې تل ژوندی او پر یو حال باقی دی باقی قائم د تدبیر خاوند دی جل جلاله دی نه د خوب حشمه او نه پریشانی پرازي او نه خوب الله جل جلاله د خپل امر ساتونکی دی او د خپل دشمن څخه په خپل ډله انتقام اخیستونکی دی او زه د الله جل جلاله په تقوا وسط درته کوم او په هغه شی وسط درته کوم چې ستاسو نبی تاسو ته راوړی دی او درته وایم د هغه نبی په لارښوونو او هدایاتو عمل وکړئ د الله جل جلاله په دین پورې لاسونه ونیسئ هر هغه څوک چې الله جل جلاله هدایت نه ورته کړی گمراه دی او هر هغه څوک چې الله جل جلاله نه پیژني مبتلا دی یعنی په امتحان کې دی هر هغه څوک چې الله یې نصرت نه کوي شویدلی دی چاته چې الله جل جلاله لارښوونه کړې ده هغه پر سمه لار دی او که یې څوک ورک کړي هغه گمراه دی چاته چې الله جل جلاله هدایت کړی دی هغه څوک دی چې سمه لار پیژني او که یې څوک گمراه کړی دی هغه دوست او لارښوونکی نه لري او د هغه څخه په دنیا کې هیڅ عمل نه منل کیږي او په آخرت کې هیڅ عمل نه قبلیږي او ما ته خبر را رسیدلی دی چې ځینې کسان پس له هغه څخه چې اسلام یې منلی وو او په هغه یې عمل کړی وو اوس د خپل دین څخه اوښتي دي چې دغه کار د الله جل جلاله د امر څخه بې خبرتیا ده او پر الله جل جلاله غره کېدل او خطاوتل دي او د شیطان د لارې قبلول دي الله جل جلاله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا یعنی کم وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې تاسو و آدم علیه السلام ته د عزت او تعظیم سجده وکړي پس هغو ټولو سجده وکړه بې له ابلیس څخه چې دی د جن د ذات څخه دی او د خپل رب د امر څخه یې په سجده نه کولو سره سرکشي وکړه آیا اوس تاسو دغه ابلیس او د اولاده په دوستي نیسئ دوست یې بولئ چې اطاعت یې کوئ بیله ما څخه یعنی ما پرېږدئ ابلیس ته ورځئ حال دا چې دغه ابلیس او د اولاده ستاسې دشمنان دي د ظالمانو د پاره ابلیس بد بدل دی یعنی دا چې انسان د الله جل جلاله په عوض او بدل کې د شیطان متابعت کوي دا ډېر بد بدل دی او بیا رب عز وجل فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير یعنی خامخا شیطان ستاسې دشمن دی نو تاسې هم دشمن وبولئ بېشکه دغه شیطان خپله ډله و هغو کارو ته وربولي چې د اهل سعیر اهل دوژخ څخه سي شیطان خپله ډله د دې دپاره زیاتوي او ډېروي چې د دوژخ اهل سي او اوس ما تاسې ته فلانی درولېږي د پلانی پر ځای به یې د هغه قومندان نوم لیکئ چې د هغې منطقې و مرتدینو ته یې ورلېږي او اوس ما ستاسې طرف ته فلانی درولېږي چې د مهاجرینو انصارو او تابعینو د احسان لشکر ورسره دی او دا امر مې ورته کړی دی
چې د هیڅ چا سره به جنگ نه کوي او نه به څوک وژني تر څو چې د الله جل جلاله ولارې ته یې راونه بولي. که چا دغه زما د قومندان دعوت قبول کړي، په اسلام یې اقرار وکړي او عمل صالح یې اختیار کړي، دغه اسلام یې قبلیږي او پر هغه یې کومک هم کیږي. او که چا انکار وکړي، اسلام یې نه قبلاوه، د هغه سره د جنگ کوي او پر هر یو چې قدرت پیدا کړي هغه دې نه پرېږدي، ودې یې وژني، ښځې او کوچنیان دې یې بندیان ونیسي او د هیڅ چا څخه دې بې له اسلام بل شی نه قبلوي. که چا ایمان راوړي دا یې ګټه او فایده ده، او که چا اسلام پرېښاوه هغه څوک الله نسی عاجزه کولی، یعنی پر الله نسی غالبه کېدلی. او ما دغه خپل قاصد او قومندان امر کړی دی چې ستاسې په هره ټولنه او اجتماع کې دغه زما لیک درته ووایي. زموږ او ستاسې په منځ کې نښانه او علامه اذان دی. که مسلمانانو اذان وکړي تاسې هم اذان وکړي او ځانونه خلاص کړي، او که چا اذان ونه کړي نو دې پوښتنه ځینې وسي چې تاسې پر کوم دین یاست. که یې د اسلام څخه انکار وکړي حمله دې پر کوي، او که یې اسلام ومني ځینې قبول دي سي، او هغه کارونه چې پر دوی دي په هغه دې مکلف کړل سي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منهج، طریقه او امرونه ټول ښکاره او روښانه دي. اوس نو څوک مرتد وبلل شو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه کسان مرتد وبلل چې د لا اله الا الله محمد رسول الله شاهدی ادا کوي، لمنځونه کوي، روژې نیسي، مګر د زکات ورکولو څخه انکار وکړي. دلته د دغو مرتدینو مسأله یا حال دا نه دی چې بالکل د اسلام څخه منکر دي. نو د دغه مسئلې په پوهېدلو سره حکم داسو او دغه دی: که یو څوک د دین د یو معلوم شي څخه انکار وکړي، د اسلام د امور او فرائض څخه یو واضح او روښانه شی پریږدي او ځینې منکر سي، نو دغه سړی مرتد او کافر دی. هو هغه شی به متفق علیه شی وي، داسې شی نه چې په هغه کې اختلاف وي. نو دغه منکر کافر او مرتد بلل کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په وژلو امر کوي او وايي په اور دي وسوځل سي، ښځې دې لکه د کفارو بندیانې او منځیانې ونیول سي. نو د دغو خلقو مسأله د ردت مسأله وه، د اسلام څخه کوچنی او لږ انحراف نه و، یا یوه اجتهادي مسأله نه وه چې اختلاف پکښې راغلی، بلکې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فرض شي څخه انکار د ملت مسلمه څخه خروج وباله. نو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د فرض شي څخه انکار د اسلام څخه وتل دي او د کفارو پر قسم معامله ورسره کیږي. نو د زکات نه ورکوونکو په مقابل کې او د زکات څخه د منکرانو په مقابل کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دریځ او موقف دغه و. داسې شدید او قوي دریځ دی چې الله جل جلاله د په شدت سره اسلام وساتي. اوس نو ټولې لښکرې د خپل مقصد پر طرف رهي سوې. اول لښکر چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د طلیحه الاسدي و طرف ته حرکت وکړي. دغه طلیحه کاهن او کوټګر و. د نبوت دعوه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه کړې وه او یهودو یې متابعت وکړي. دا د یهودو خباثت دی. دوی ښه پوهېده چې طلیحه درواغجن دی او درواغ وایي. یهود بې له خپله دینه بل هیڅ شی حق او صحیح نه بولي او هیڅوک یې نه دي خوښ، مګر څرنګه چې هلته یو نوی شی پیدا سو، ویل شایي چې دغه شی د اسلام او مسلمانانو د تخریب او ضعیفه کېدلو سبب وګرځي، نو ځکه یې د هغه کومک وکړي.
د یهودو خباثت به تاسې په سیرة النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې پوره لیدلی او اورېدلی. نو کوم وخت چې یهودو ولیده چې پر طلحه هم خلق راټولیږي، دوی هم کومک وکړي او د هغه متابعت یې شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د طلحه خبر ورسېدی، نو یې ضرار ابن الازور الاسدی رضی الله تعالی عنه د طلحه د جنگ د پاره ولېږي، چې دغه ضرار رضی الله تعالی عنه هم د بني اسد او د طلحه د قوم څخه دی. ضرار رضی الله تعالی عنه د لشکره سره د طلحه پر طرف رهیسو. د مخه تر دې چې د ضرار او طلحه په منځ کې جنگ شروع شي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشر شو. د ضرار رضی الله تعالی عنه لشکر دغه خبر په اوریدلو سره وپاشل شو. حتی ځینې کسان یې د طلحه طرف ته ولاړل او د طلحه لشکر په ډیر شو. نو ضرار رضی الله تعالی عنه ونه کولای شوی چې خپل وظیفه سرته ورسوي او بیرته مدینه منورې ته رارهیسو. دا واقعه خو د مخه پیښه شوې. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د طلحه طرف ته ولېږي. دغه فراغ په موده کې، یعنی د ضرار او د خالد ابن ولید د لشکرو په منځنۍ موده کې، طلحه نور هم کوشش وکړي چې خپل لشکر ډیر او زیات کړي. د مخه یوازې بني اسد او یهود ورسره ملګري وو. په دغه موده کې غصفان چې مشر یې عیینه ابن حسن وو، طی، حوازن او بنو دجیله هم د طلحه سره یو ځای او ملګري شوه، چې دغه ټوله په عربو کې لوی لوی قبیلې وې. نو خبره ډیره درنه او مشکله شوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې اول لشکر د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د طلحه طرف ته ولېږي، دغه لشکر سره عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه هم ملګری وو، چې دغه عدی د طی د قبیله د رئیسانو څخه وو او د طی قبیله اوس د طلحه سره ملګری ده. کله چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه لشکر هلته ورنږدې شو، عدی ابن حاتم الطائي د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښتل او ویل ما پرېږده چې د خپل قوم سره خبرې وکم. خالد رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. عدی ولاړی او د طی قبیله سره یو ځای کړه. خبرې ورته کوي، اسلام ته یې رابولي، وایي د پوهې او عقل څخه کار واخلي تر څو چې خپله قبیله یې قانع کړه. د طی قبیله طلحه پرېښاوه او اسلام ته یې رجوع وکړه او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لشکر سره یو ځای شو. عدی رضی الله تعالی عنه چې په دغه باره کې خپله کامیابي ولیده، بیا یې د خالد رضی الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښته چې د بني دجیله د قبیلې سره به هم خبرې وکم، ځکه د هغو سره هم ښه روابط او تعلقات لرم. د خالد رضی الله تعالی عنه تر اجازه وروسته عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه و بنو دجیله ته ورغلی. پس له ډیرو خبرو یې هغه هم قانع کړه. د بنو دجیله قبیله هم د طلحه څخه راجلا او د خالد رضی الله تعالی عنه سره ملګری شوه. نو عدی رضی الله تعالی عنه وکولای شوی چې د په دعوت دوی قبیله و اسلام ته رجوع وکړي. دا د عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه فضیلت او درجه ده. هغه نور قبیله د طلحه سره پاتې شوه او د دوه لشکرو په منځ کې شدید جنگ شروع شو. پس له څه وخت څخه د طلحه په لشکر کې د ماتې او شکست علامې شروع شوه. طلحه چې په خپل شکست پوسو، د مخه یې د خپل تیښتې لپاره آسان درولې وه، نو دی او ښځه یې پر خپلو آسانو سپاره شوه او د شام و طرف ته یې په تیښته شروع وکړه. د طلحه په تیښته سره د ده په لشکر کې پوره شکست شروع شو. د لشکر ځینې خلک تښتي او ځینې د شهادت کلمې وایي، اسلام ته رجوع کوي او تسلیمیږي، چې دغه جنگ په نتیجه کې د غطفان او بنو اسد ډیره حصه بیرته مسلمانان شوه او ځینې پر هغه خپل کفر پاتې شوه.
د طلحه لشکر شکست وخوړی او دی په خپل شام ته وتښتېدی او ډیره موده هلته پاتې شو. خو بیا په وروسته کې طلحه هم مسلمان شو. پس له هغه څخه چې د نبوت دعوه یې کړې وه مسلمان شو او د مسلمانانو په لشکر کې داخل شو، خاصتا په هغو لشکرو کې چې د فارس په فتح کولو کې ګډون او اشتراک کړی دی. طلحه رضی الله تعالی عنہ د قادسیه په جنگ کې هم ګډون کړی دی او په دغه جنگ کې ښه امتحان ورکړی دی. ویل کېږي چې په نهاوند کې شهید ووژل شو. دا د الله جل جلاله قدرت دی چې د یو حال څخه بل حال ته اړوي. طلحه پس له هغه چې مرتد شو، پس له هغه چې د نبوت دعوه یې وکړه، پس له هغه چې د مسلمانانو سره جنگونه وکړه، پای او خاتمه یې شهادت فی سبیل الله. طلحه پای ته ورسېدی. ستاسې به په یاد وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته وظیفه ورکړې وه او ویل که د طلحه څخه فارغه سوې نو د مالک ابن نویره و طرف ته ولاړ شه. اوس طلحه شکست او ماته وخوړه او خالد رضی الله تعالی عنه غواړي چې د مالک ابن نویره و طرف ته رهي شي. په دغه وخت کې چې دلته دغه جنگونه او واقعات پیښیږي او جریان لري، هلته د جزیرة العرب د شمال څخه یو بل لشکر را رهیدي چې د دې لشکر مشر یا مشره یوه ښځه ده چې دې هم د نبوت دعوه کړې ده او نوم یې سجاح بنت الحارث التغلبیه دی. د دې قوم